أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د اشتغر د زلال او شیره د پیښور نه راغلي ملګرو، هغه ملګري چې هغه د یوې طبقې د یوې غریبې طبقې سره تعلق ساتي، ټول ملګرو ته دلته په راتلو ستړي مه شئ کوم. ملګرو، نننۍ غونډه چې ستاسو کومه ایشو راوچته شوې ده، دا ستاسو آئیني قانوني حق دی، چونکې دود پیروش دا هغه خلق دی که ته وګورې دی د ټولو نه انتهایی غریبه محنتکشه مزدوره طبقه ده، او د هغوی سره چې کوم زیاتې روان دی، هغوی سره چې کوم ظالمانه سلوک روان دی، دا نننۍ غونډه د هغې باره کې ده. خو چونکې د بدقسمتۍ نه د دې یو یونین اسوسیشن د سر راونه ګروپ یې جوړ کړو، په هغې کې فضل مولا بدري او ورسره ټول ملګري چې څومره دي د یو نوم اخیستل ډېره ګران هم ده او ماله راضي ده. بهرحال خو زه د هغې په حواله د یونین جوړېدو په حواله ستاسو د اتفاق او د اتحاد د یو کېدو لپاره یو څو خبرې تاسو ته وړاندې کوم. ملګرو، کومو قومونو چې اتفاق کړی دی او اتحاد کړی دی او د هغوی مشر، د هغوی جرنیل، د هغوی لیډر نه و، له هغې قومونو ګټه همیشه کړې ده. که چېرې تاسو که اتفاق، اتحاد، یووالی راغی، نو لرې نه ده چې ستاسو دا کومې مسلې چې دي انشاءالله دا به ډېر زر حل شي. خو ما تاسو ته په ګروپ کې هم دا خبره کړې ده او اوس هم درته یم چې نن ستاسو ته ضرورت د یووالي دی، د اتفاق او د اتحاد دی. زما په خیال په ګروپ کې به د 150 نه زیات کسان وي. پرونه راسې هغوی ته اطلاع شوې ده، د بده برغه موږ سره دومره ټیم نی، موږ سره دومره وخت نی چې د خپل حق دپاره اواز اوچت کو، د خپل حق دپاره 1 ګنټه ټیم وباسو او راپاسو. که اوزګار هم نی ټیک ته دې وخت کې هر سړی په منډی، د هغې دپاره به بل یو ټیم ورکوو، دا تنظیم به په وړاندې بوځو. دا کومه ایشو چې کومه تاسو ته راوچته شوې ده دا به انشاءالله مشترکه باندې حل کوو. موږ به در سره یو، اوس هم در سره یو، بیا هم در سره یو. خو ملګرو، که لږ سوچ وکئ، موجوده حکومت د انتظامیت هم دا وایم چې ته نن په موټروی باندې د سوزکي روان دی، نو 3 قسمه ګاډي تا ورته درولې ده، هغه پی چک کوي، مختلفو کاغه د هلال فوډ په دغه کې ده، او کاغه د ډرګس والی ده، او کاغه د فوډ انسپکټر په دغه کې دي، نو پی چک کوي. او که زما د سیمې ته وګورې، زما د ضلعې ته وګورې چې په دې کې د منشیاتو کاروبار څومره دی، خلک پکې په کوم لیول لګیا دی، د هغې دپاره تا هېڅ قسم له مخنیوي نه دی کړی، او ستا بچو له، ستا کور ته چې، ستا دورشل ته چې پی در رسي، نو هغه ته دلته کې په موټروی باندې ادي ناړی یا علي بانې ورته کې، په هغې کې بېګا زما فوډ ډایرکټر سره به ما په خبرې شوي دي، مردان ډي سي سره مې مرابطه شوې وه. ورونو
کومه رپورټ لیبارټي چې په موبایل سروس کې ده ستاسو په وساطت ستاسو په اتفاق او په اتحاد دا پورټ لیبارټي چې کومه موبایل سروس دی دا موږ نه منو ځکه چې د هغوی خوښه ده چې رپورټ یې دله هر څنګه درکړه تاسو وګورئ د شوګر د ټسټ هغه مشین خو به چاکري وي که نه هغه چې ته ټسټ کوې نو د هغې به لس بر راځي او یا شل به یې لاندې راځي صحیح رپورټ دله هغه درکوي تا په موبایل کې دویم نمبر لیبارټي راوستې ده نو که پیس وچوي نو ته وله رپورټ غلط ورکوې په هغې جرمې کله ورته وایي چې دا پکې اوبه دومره دي کله پکې وایي چې دا ولې پکې اوبه نشته دا څه وجه ده دا هسې تنګول دي بهرحال د ریټ خبره ده په ریټ باندې زموږ خبرې شوي دي کبیر صاحب وایي چې موږ په کیس هم اچولی خو های کورټ رد کړی دی بهرحال د هغې نه خبر نه وي هغه فیصله هم دی راوالي په ریټ باره کې ما کم ډیمانډ چې موږ کوو یا مو چا سره خبرې په هغې روانې دي د 300 روپو ډیمانډ مو کړی دی چې بھئی ریټ 300 کا ځکه چې ته سهار پاسې نو اخبار یا موبایل نو کولاو کې نو پټرول په یو ریټ وي ماښام په بل ریټ وي بجلي سهار په یو ریټ وي ماښام په بل ریټ وي ستا اوړه وګورې سهار په یو ریټ وي ماښام په بل ریټ وي واحد صرف دا پرېږدي چې دا په ځای ولاړ دي 2 کاله وشول او که 3 کاله وشول په دغه 180 کې روان دي همدغه 180 ریټ یې ورکړی دی او په دغه کې دي بل تی چې د فارم نه په 10,000 په 11,000 والی نو ته به یې هلته په 180 بیا خرڅئ لکه تاسو لږ شان دې ته هم سوچ وکړئ که نه که دې خوا فارم والا ته م وګورئ هغوی ته هم هر یو شی ګران دی ځکه هغوی په 10 په 11 باندې درکوي دا خبره غلې پاتې ده او هغه ستاسو په وجه پاتې ده ځکه چې تاسو تر اوسه پورې وده وئ او لا اوس هم زما په خیال وده زه زما دا خیال و چې 2-2.5 کسان به نن راځي به هر حال ستاسو هم په دې موجوده کسانو باندې دلته کې ستاسو په مشوره ستاسو په خوښه دې ضلعې ته یو یونین جوړول پکار دی او هغه به تاسو جوړوئ یو مشر مقرر کوي هغه سره تکړه کسان مقرر کوي او هغه مشر مقرر کوي چې هغه افسر له په سترګو کې سترګې ورکوي چې هغه رستو کېږي نه چې هغه ستا اواز اوچتوي چې هغه خرڅېږي نه چې هغه ټیبل ګټلی شي چې په ټیبل کښېني چې هغه ګټلی شي نو لرې نه ده ستاسو چې دا کوم جایز مطالبات دي دا به حل شي موجوده حکومت د ستاسو په وساطت دا دغه غواړم چې د دې خلکو دا کومې مطالبې دي دا د ریټ خبره ده دا وله 300 کا که چېرې 300 کې نه نو دا موجوده خلک چې څونه دي دوی به سره د بچو ځي او د 400 په چوک کې به کښېني یا به ځي یا هغې نه بعد اسمبلۍ ته به ځي خو دا خپل حق به غواړو به که نه اوس هم ودوئ که نه ویښ شئ ویښه زما وروڼو تر څو پورې ما خو درته مخکې به ووایي چې تاسو غلي پراته یئ چېرې دا باندې په 180 کې مباره کوي په دې نه ده تر څو پورې تاسو کې اتفاق او اتحاد نه راغلی قسم دی چې همدقسې به یې همدقه دغه ریټ به کوي اوس کابینه جوړول پکار دي مشران هم راغلي دي کابینه جوړه کوي د دې ځای د نوشیره په سطح باندې جوړه کوي د مردان په سطح جوړه کوي د پېښور په سطح جوړه کوي د 400 په سطح جوړه کوي دا خلک ټول یو کوي دوی دکانداران چې څومره دي د دوی نه یو رجسټریشن ورکوي چې کوم سړی در سره رجسټریشن نه کوي هغه لپاره به هېڅ قسم نه منډه وښیي نه به د هغه لپاره راپاسئ نه به د هغه لپاره اواز اوچتئ کوم سړی چې سر رجسټریشن کوي او راپاسي در سره د هغه سړي دپاره موږ منډه هم به تړله هم به هر څه به کوو خو زه دا وایم چې هغه سړی تاسو ګورئ موږ پښتانه هم د دې علاقې یئ په یو مرلځی باندې د خپل ورور سر ماتو که نه ماتو که نه ماتو ستا له حکومت په کوم لیول کې ته روان کړې ته ولې نه راپاسې چې د حکومت سر مات کړې
دا ایسیګان او ډیسیګان چې کوم ته ناست دي دا زما په ټکس باندې دلته ناست دي زما په پیسو باندې ناست دي که دا خلک ته دلته ویني دا زما په پیسو باندې دي خو وروڼو موږ کمزوري دا ده چې زه یم یاره بدرې پیږه او کارې پیږه زه یم مړه کبیر شته دی بړه خو کبیر یوازې څه نشي کولی بدرې یوازې څه نشي کولی چې د زه سره مټي نو بیا کبیر کبیر دی او بدرې بدرې دی او چې نه څوک ورپسې شاته ني نو هېڅ نشته دی وروڼو دې دپاره دا کومه ګټه ایښو ستاسو اوچت شوې ده د دې دپاره اتفاق او اتحاد ضرورت دی او دې ځای کې د تنظیم جوړېدو نن به دا فیصله کوئ چې بھئی او موږ د تنظیم جوړو موږ اسوسیشن جوړو او باقاعده رجسټر کوو لومبې به دلته 400 ډي سي ته نوخار ډي سي ته مردان ډي سي ته پېښور ډي سي ته به لیټرې کوي چې بھئی زموږ دا ایشو ده په دې موږ سر کېنه موږ تاله خپل حق غواړو موږ مطلب دی چې تبه ورباد شو بچي مو نهار شولو تاسو نه سیب راغلي وو د روټۍ لپاره چې بھئی موږ له دا روټۍ دغه کا دا روټۍ راله برابر کا دا تاسې چې کومه مهنګایي راوستې ده نو په هغې سره ما هم یو شان شامل کا تا په ما باندې 3 قسمه خلک لګولي دي پی مې چک کوي معمولي چې فرق یې پکې نو 100,000 او 1,000 پرچه راکوي دا شی به ګورې نه منو دا یاد وساتئ دا تاسو په خپله په ځان دغه کړي دي چې دغلته دوکان ته درشي نو بس دستی کې ورته مال الاو کوي یا دله مطلب دی چې دغه درکړي ستا سره بار څه اوریجنلي ګوره چې په پیو کې کیمیکل ني کیمیکل یاد ساتئ د دې پلار هم دا نشي پیل کولی دا کومه خبره ده ما کې جرم شته ما جرم کا ما له د هغې سزا راکړه خو داسې نه د هغې سزا یو طریقه کار دی ته ما له سزا نشي راکولی ته ما جرمولی نشي د هغې دپاره په عدلیه کې خلک ناست دي فیصلو والا خلک ناست دي ته ما په هغې باندې کې تا سره د اختیار نشته چې ته ما جرم کې زما وروڼو ما دا یو څو خبرې وې ډېرې مې هم وکړې معذرت د هغې غواړم خو وروڼو په اخره کې درته دا خبره بیا هم کوم